بسم الله الرحمن الرحیم. حقوقتونکو زه یاسر اعظم او تاسو ګورئ KPK نیوز. حقوقتونکو څرنګه چې تاسو ته معلومه ده جماعت اسلامي پاکستان په 2 نمبر یعنې نن چې کوم تاریخ ته په هغې باندې د یو ملک بر کې د پکې جام او شټر ډاون هړتال کال ورکړی و. په دغه سلسله کې دا هم موجود ضلعي هډ کوارټر ته مرګره کې دلته هم تاجر برادري چې څومره ده پرایویټ تعلیمي ادارې دي، ټرانسپورټ سیسټم دی، دغه شان چې څومره تجاري دي، مراکز دي، پلازې دي، مارکیټونه دي، غونډ بند دي او غونډ عوامو چې کوم د جماعت اسلامي دغه فیصلې سره اتفاق کړی دی. تاسو ته په تازه اپډیټس درکوو، زموږ سره اوسئ. بسم الله الرحمن الرحیم. ناصر خانه ډېره مهرباني او زه ستاسو غوندې ځوانانو شکریا ادا کوم چې نن تاسو دا د دې غریب قوم د اواز چې کوم دی نو حکام بالا ته رسوئ. زه تاسو ته سلام کوم. له دې سره زه به دا ووایم، ما مخکې دا خبره وکړه چې تقریبا نور کله موږ پرې بازار کې ګرځېدو او موږ به خلکو ته منت کوو، سماجت به هم کوو چې دکان بند کا، لیکن نن د قدرت شان دی. ما د سحر مونځ کړی او راغلی ما چې وکتل له بازار خود به خود بند دی. ناصر خانه په دې قوم کې یو خبره شته، دا ما مخکې م وکړه. زمونږ پاکستان لا د 18 کالو نوجوانو چې په موږ باندې د 65 جنگ مسلط شو، لیکن کله چې دا قوم را پاسید نو د پوج څه شانه به شانه دي روانو. پوجانو به ورته وایي چې تاسو بس صرف دعا کوئ، مونږ کافي یو. نن هغه جذبه برې قوم کې راچوته شو ده. زه حکمرانانو ته دا خبره کوم، دا پاکستانی قوم دا نه راپاسي، او چې راپاسي نو ستاسو دا کومه بنګلې او دا کومه په ایسي کې چې کومه او ستاسو حیوانونه دا به خاک او خاکستر شي. مه کوئ د دې قوم څه نور مذاق مه کوئ. دا قوم هم ډېر بازاب کو، ډېر هم سپکو، په هر قسم سره د دې قوم سره ولبي تاسو کلواړ وکړو. نن دا قوم دې مجبورۍ له راغلی دی چې دا به سیول نافرمانۍ طرف ته ځي. الله دې نه کړي دا زموږ ملک ډېر په کوششونو په همت سره جوړ شوی دی او تاسو ته په تیاره میلاو شوی او تاسو پې مشري کوئ، تاسو پې مزید چرچې کوئ او ستاسو د عیاشۍ د وجې نه دا غریب قوم د چې دا اچې عرب بجلی تاسو په خپله هړپ کوئ، بیلونه په دې غریب قوم پسې را دغه کوئ. د دې نه اندازه ولګوئ. ما مخکې خبره وکړه، زه د بازار مشر یم. زما دکانداران چې دي د هغوی په دکانونو شټر دی، نو که هغې بند کړي نو زه به وایم چې دا زما په خبره باندې دي ومنع وکړه. نو دې ریړو والا ته خو ما نه دي ویل دی، سبزو والا ته خو ما نه دي ویل دی، هوټل والا ته خو ما نه دي ویل، دا کومه چې کوم دی وړې کاروبارونه چې دي نسوار والا ته خو ما نه دي ویل. لیکن نن الحمدلله دې ټولو خلکو دا خبره کوي زما سره د وایي پیسې نشته، زما سره چې کوم دی د خپل بچو د رزق پیسې نشته، د بجلۍ دا دومره لوړ بیلونه او دا ټکسونه دا به زه د کوم ځای نه ورکوم. لهذا قوم رایښ شوی دی او ارباب اختیار ته وایم چې که ځان بچ کوئ نو دا موقره نور د دې قوم سره ولبې پکوم. د ظلم انتها ده، د جبر انتها ده. نور دا ظلم او دا جبر د برداشت نه دی. زما خپل عوامو ته دا درخواست دی چې دوی خپل ځان وپېژني او د دې ظالمانو خلاف راوچت شي. که راوچت نه شو نو دا ظالمان موږ دغه شانتې مطلب دا دی چې دوی دغه تلي ته اچوي او دغه شانتې م تېروي. نو نن ورځ ده، نن د خپل احتجاج ښکاره کوي او دې اشرافیې ته وښیي چې موږ په هیڅ صورت باندې دوابوي والا نه یو. دا جیلونه د هر څه زموږ مخامخ دي او موږ تیار یو هر شي ته. د بجلۍ په قیمتونو کې چې کومه اضافه وشوه، دغه رنګې د مهنګایي چې کوم عروج ته رسېدلې ده، آسمان ته رسېدلې ده، دا مهنګایي دا د غریب عوامو د برداشت نه بهر ده. زموږ سره یو آپشن دی او هغه آپشن بغاوت دی. پکار ده چې موږ د دې حکومت نه مکمل بغاوت وکړو، مزاحمت وکړو. انشاءالله په دې بغاوت کې زموږ ژوند دی، په دې مزاحمت کې زموږ ژوند دی. ودرېږو به بالکل په یو اواز سره او د دې ظلم او د دې ناانصافۍ خلاف په خپل اواز شوتو. عوام په غوسه کې دي او دا عوام خفه دي او پریشانه دي په دې خبره باندې چې یو طرف ته د بجلۍ بمونه، د هغې مهنګایي، د هغې ور بیلونه او په هغې کې بېتحاشه ټکسونه دي، او بل طرف ته د پټرولو په هغې کې تاسو ولیده چې اضافه وشوه. او د افسوس خبره دا ده چې زمونږ وزیر اعظم صاحب وایي مهنګایي خو نشته دی، د شټر ډاون هړتال، د پایجام هړتال ضرورت نشته،
نو که مهنګایي نه محسوسېږي هغې خلکو ته به نه محسوسېږي. غریب عوام نن په تکلیف کې دي، په مشکل کې دي، ځکه نن هغوی خپل روزګارونه بند کړي دي، کاروبارونه یې بند کړي دي او روډونو ته راوتي دي او د دې خبرې اعلان کوي چې موږ نور په خودکشو باندې مه مجبوره کوئ. او چا پکې ابرو دي ویل چې دا وطن به ورته پرېږدو. زه خو یمه دا وطن د دې غریبو خلکو دی، د دغې خلکو نه دی. هغوی خو حکومت وکړي او بیا وتښتي بار ملکونو ته. زمونږ کورونه دلته دي، زمونږ قبرونه دلته دي، دا وطن زمونږ دی، مونږ به یې بچ کوو. د خپل حقوقو دپاره به اواز پورته کوو. زه خیرات تحسین پیش کوم عوامو ته، دکاندارانو ته، تاجر یونین ته چې هغوی نن اتفاق وکړو، اتحاد وکړو او راووته او د دې قوم اواز جوړ شو.